السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو تاسو به وینئ چې دا د میاخان سنګاو غر دی او موږ سره نن چې کوم دی ډاکټر مثل خان صاحب او ابراهیم تاج صاحب او اسف روخان او نورو مشران هم شاته ولاړ دي. دلته ملګرو زه ډېر راغلی یم خو ما په پیله ځل باندې دلته چې کوم دی دا ډله ولیدله دې ته ویلی شي شادوګان. تاسو به یې پېژنئ او که یې نه پېژنئ ویې پېژنئ ځکه چې پېژنګلو شی دی. شادوګان، بیزوګان، باندران ډېر شی نومونه دي منکي او دا ما نن ولیدله خو ډېره زیاته سوکړه ده دلته په غر کې د اوبو درک نه لګي او دا زمونږ چې کوم دی دا مشران او پښتانه راځي او بس دې ته چې کوم دی خوراک او اوبه هر څه برابروي. کوم ملګري چې دلته کله هم چکر له راځي نو هغوی ته دا یاد وي چې دلته د شادوګانو دا ډله ده. دې دپاره چې کوم دی ځان سره څه کیلې یا څه څیز داسې خامخا راخلي چې دوی ته واچوي، دې سره به تاسو ته ثواب هم میلاویږي او چې کوم دی نو بیا به د له خوال هم راځي نو مذهب هم ته اخلي تصویران او بچي ودې ګورې بیخي نه دښته وګورې قسم په خوا دی ښه د الله په امان. زناور ولیدل او داسې زناور مې ولیدل چې هغوی ډاډه وو نو ډېر زیات حیران شوم دې ته. زموږ استاد و د نهم د کلاس هغه به یو قصه کوله. هغه وایي چې مخکې دې ته یو کلی دی ویل ګلبهار ډېره زیاته آبادي پکې راغلی دی. ویل یو وخت داسې و چې دې کې به ډاکټر صاحب هر یو قسم زناور پاتې کېدل خو اوس پکې دا انساني زناور راغلي دي نو هغه زناور دې ځای نه وتښتېده. نو دا یو خبره ډېره زیاته ضروري ګڼم چې انسانان چې چېرته هم راځي نو هلته کې د داسې زناورو بیا نشوالی وي، هلته کې داسې زناور د هغه ځای نه تښتي. نو د دې نه اندازه دا لګي چې انسان څومره خطرناک انسان دی. انسان څومره خطرناک دی چې دی چېرته راځي هغه ځای کې چې کوم ځای کې زناور اوسېږي هغه زناور د هغه ځای نه کډه وړي د هغه ځای نه تښتي. نو خدای ته وګورئ د خپلو غرونو د خپلو ځنګلونو د دې د زناورو د دې په دې چې هر قسم زناور په دې کې اوسېږي د هغې خیال وکړئ، د هغوی ښکار مه کوئ. دا د دغې غرونو دا د دغې ځنګلو د دې ښایست دی چې دا د دغه ځای نه لاړ شي نو نه بیا غرونه پاتې کېږي نه بیا ځنګلې پاتې کېږي. د دې روډ په غاړه باندې روان وو، په روډ په غاړه باندې بلا شادوګان ولیدل، د شادو بچي مو ولیدل چې په دې روډ باندې ښه ډاډه ګرځي او ښه ډاډه او د دې ځای نه تاسو سره دی چې یو کال کېږي دی وایي چې زه په دې لاره ځم او راځم نو زه دې شادوګانو له خوراک راوړم. وختي نه دی خو زه دې ته خیال کوم چې دی چې کوم دی نو دا اوبو بوتل یې راوړی دی زما په خیال چې دا بیا دویم بوتل دی خو دا هلته کې ورته یو ډبی پروت دی هغې ته اوبه وراچوي شادوګانې راځي دومره تږي دي چې هغوی راشي ګوټو کې واپس هغه لوښی تش کړي بیا لاړ شي دی ورشي دی ورته بیا هغه لوښی ډکوي. نو د دوی سره په صحیح معنو کې دوی سره د دغه زناورو د مینه ده او د دوی هم د دې زناورو سره مینه ده او د هغوی هم ورسره مینه ده او چې دی ورته اواز وکړي دا ټول شادوګان د ښکته ځای نه ټول بره روډ ته راوخېږي. نو دا د دوی په برکت چې دوی ورته ولاړو د دوی په برکت موږ دغه شادوګان هم ولیدل. داسې خلک دي لا زیات شي، داسې خلک دي نور هم سیوا شي چې د غرونو د ځنګلونو د هر قسم زناورو خیال ساتي. نو موږ تاسو له هم پکار دی چې د زناورو خیال وساتو، دغه زناور دا وپالو په دغه خپلو ځنګل. ضروري نه ده چې دا زناور دې زه خپل کور ته ووځم او په کور کې دې قید کړم او هلته دې وساتم. دا که په دغه ځنګلو کې اوسېږي دا ځنګلې زمونږ دي، دا غرونه زمونږ دي، په هغې کې دا پاتې کېږي نو دا ډېره ښه خبره ده. او دا به انشاءالله هر څوک پېژني ابراهیم تاج صاحب دی او د ده شاعرۍ سره ډېر شوق دی. تاسو به د پروګرامونه ګورئ او دا د رزق ته نصیب خبره ده. ډېر د لرې نه راغله او بونیر ته اوړي نو د دې موږ ډېر قدر کوو. دې ته په راتلو په ملاقات باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو. دې ته هرکلی وایو او بس دغه خبرې وې لارې ملاقات و مشر راته وویل چې ته خو ابراهیم تاج نه یې نو ما ورته ویل بلکل یم اکثر
ورسېدو پیر بابا ته او ورځو چې هلته چیشی کېږي ځان له به ته مالګه هم د خیر را واخلو خیال دې دی او ځان له به یو تعویض هم وکړمه ډاکټر صاحب څه غواړي؟ جنت نور هیڅ هم نه دي پکار. په دنیا کې مې اوس شي ته ضرورت نشته شکر ملګرو د پیر بابا مزار کې موجود یو دا ټیم او مثال صاحب ځان له څه وغوښته خو موږ ته نور څه نه وایي بس صرف دونه وایي چې بس جنت سوال مې کړی دی نو خلک جومات کې هم کوي خو زه بس نور زه څه نه وایم ځکه چې بیا خلک تنقید کیدای شي بالکل همدغه شانتې ده او داسې پروخان لګیا دی ځان د تبصیران وباسي
سپرو خانه دوا دې وغوښته څه شی دې پکې وغوښته او دا د دې چې کوم ملګري دي به خپل نوم راته واخلئ مهران واجد بنیری عثمان شاه لونګینه او سبزري خان او دا زمونږ تاج صاحب دوا نه غواړي دوا مې وغوښته یاره بس خدای پاک دې دغه بزرګانو په برکت سره زموږ دغه دواګانې قبولې کړي امین کې او خلک وایي زیارتونو ته تله ښه نه وي که نه خو اصل کې تاسو خو ماشاءالله علم هم کړی دی که نه زیارت چې ځې نو دوا به داسې غواړي چې مطلب دغه بزرګ سړی برکت د ده په خاطر باندې الله پاک نو دوا غوښتل دا جایز دي او دې نه علاوه دغه دا کوم چې مزار وي دې کې دننه کوم مړی پروت وي دا مخاطب کول او جي قربان ته ویل چې ماله دا وکړو دا وکړو نو دا کارونه شرک کې راځي او دا حرام لکه زمونږ زنانه اثر کې دغه یې که نه ډېر علم نه نه خبر هغه څه وایي چې یا خو ته یا پیر بابا خاوند نه ډېره تنګ یم څه چل وکړه ملګرو ګپ لګو د خیره سره هغې پورې چې کم دی نو مونږ سره اوسئ څنګه په لاس کې